أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 16 اور 17 مطالعہ کرنن. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب دا مشرکین مکہ کفار مکہ چکم انکار کئی مخالفت کئی دیغی دی پرا طرح طرح تاویلون تڑی و طرح طرح پروپیگنڈا کئی و څه طریقے سرا اگر دعوت تا رکاوٹ پیدا کئی. نو اللہ تعالی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم په ذریعے سره ورته یای چې قل دیته وی نبی صلی الله علیه وسلم لو شاء الله کچری الله غشتل ما تلوتو علیکم نو الله به د قرآن تاسو تکله هم نوې سنو کړي، یعنی د قرآن به تاسو ته نوې در کړي کچری الله غواړي ولا ادراکم به او د دې باره کې څه سنګون به تاسو نوې کړي اندغه سے تاسو به جهادت کې پرته وي. مقصد دا چې اصل خبره دا چې تاسو بندے اللہ مہربان دا و تاسو ته ہدایت دی غرض دا تاسو رہنمائی غرض دا ورنہ تاسو چې کم تیارو کې پرتی دی دغو تیارو نتیجہ آخرکار تباہی دا بربدی دا دی دنیا هم و دی آخرت هم. لہذا اللہ تاسو بندے نعمت کئی و اللہ تاسو بندے رحمت کرے دا چې اللہ خپل قرآن تاسو ته تلاوت کئی تاسو ته سنو کئی کہ چیرے اللہ غشتلے نو اللہ با تاسو ته نوے در سنو کرے. فقد لبستو فیکم عمر من قبله. اوس د دې جواب کې مشرکین مکہ څه خبره پیش کړي. یو خو باغی دا دوا کوله چې یاره دا نبی صلی الله علیه وسلم دغه قرآن چې دا خپل طرف نه رجوړی او بیا یې چې دا دی الله طرف نه دی واق پر پیګنډه ویداو. اچھا دویمه پرپیګنډه به دا وا چې یاره دا د چې ته نه زده کوي څوک دا په دې باره کې روایت کې راځي چې یو غلام و درصد څوک و دی هغه طرف ته به اشاره وه. نو دا دویړې داسې خبرې چې بې بنیاده وي. نو دې ځای کې الله تعالی ورته نبي صلی الله علیه وسلم په ذریعې سره ورته چې دوی ته وایه فقد لبستو فیکم عمر من قبله ما دا نه مخکې تاسو کې یو عمر تېر کړی ده. اوس دا عمر تیرون په خپله یو داسې دلیل دی یوه داسې ګواهي ده چې دا په خپله د دې خبرې ګواهي کوي چې یاره دا قرآن برحق ده. بله خبره داسې ده چې یاره خپل طرف نه نو نبی صلی الله علیه وسلم 40 کاله دی په منځ کې تیر کړی دي او د نبوت نه مخکې د نبوت نه مخکې چېته هم څوک دا ګواهي نشي کولی چې دا نمونه الفاظ او دا نمونه خبرې او دا نمونه هدایت رهنمایي خبرې او یو بهترین انداز سره لکه قرآن څومره فصاحت او بلاغت سره او ښایسته طریقې سره کم احکامات او کم د انسان د رهنمایي دپاره د معاشرې د سدار دپاره د معاشرې د اصلاح دپاره کم قوانین کم طور طریقې او کم دلیلونه چې رړي دا د نبی صلی الله علیه وسلم خولې مبارکې نه مخکې چا نه دي اورېدلي. آخرکار نبی صلی الله علیه وسلم دی سره ناس پسېدلی او 40 سال دی سره معاشرتي تعلقات ساتلی دي. په دی منځ کې د بچای ستر شو ځواني تېره کا به 40 سال عمر ته ورسېدو او د 40 سال عمر رسې دا شادي بیا غم خوشي دو ټولو کې ناس پسېدلی څوک دا ګواهي نشي کولی چې دا نه مخکې هم د ده خولې نه داسې الفاظ ادا شوي وو چې دا خو پیله خبره ده. بیا دی به دا وي چې یاره دا دې دپاره دا قرآن غیر کړی چې دا خپل ځان نمایه کوي لکه یو انسان
ټولې معاشرې ته داسې یو حرکات او سکنات داسې څه طور طریقې جوړې کړي چې هغې ذریعې سره په معاشرې کې ځان د نورو نه نمایه کړي. نو دا شی هم نبی صلی الله علیه وسلم کې چې ته چا اظهار هم نه ده کړی. نبی صلی الله علیه وسلم یو ساده زندگی، یو مخلصه زندگی، یو د اصلاح والا زندگی، یو د فلاح والا زندگی، هر چا سره تعاون، هر چا سره نستای پسې دی، هر چا سره غم درد کې شرکت دا نه مخکې شوی. خو چا دا ګوایي څوک نشي کولی چې دکې مخکې نه داسې اثرات وو. لکه موږ په معاشرې کې څوک ممبري کوي که نه، یا څوک دا غواړي چې یاره راتلونکي وخت کې زه الیکشن ته ونه باید دا طور طریقې داسې اختیاروي چې هغه خلک متوجه کړي او خلکو کې ځان نمایه کړي. نو دا شی هم نبی صلی الله علیه وسلم باندې دی دا ثبوت نشو رڼلی. فقد لبست فیکم عمرا من قبل، چې دا نه مخکې ما تاسو کې عمر تېر کړی. نو تاسو دا ګویي رڼای شئ چې یاره تاسو دا وکړي چې ته مخکې داسې الفاظ ماده کړي وو. اچانک 40 سال بعد اچانک د قرآن غوندې یو حکمت نه ډک او د هدایت او د رحمت نه ډک آیتونه احکامات د ما خولې نه اچانک شروع شو. دا نه مخکې تاسو وایي، خو دا د دې ګویي ده چې دا یو غیب ده او د الله طرف نه دي چې زه یې تاسو مخې ته پیش کوم. دویمه خبره دا وه، دویمه خبره دې کې دا ده چې آیا تاسو دا یایي چې یاره چا نه زده کړې ده؟ اچھا چې چا نه ما زده کړې ده نو هغه بجای دی چې دا مقام ما ترې کوي نو خپله ویلې نه خلي ممبر ما جوړوي نو خپله ویلې نه جوړېږي. په کار د خپل هغه جوړ شي. دغه پیغمبرۍ دوا چې په زه د هغې ذریعې سره کوم په کار چې هغه خپله کړې وای نو دا هم څه حیثیت د دې خبرې هم نشته ده. اچھا بله خبره دا وه چې هغوی به اکثر دا وي چې خپل طرف نه جوړوي، چې خپل طرف نه جوړو دې مطلب دا شو چې دا خو یو درویغ دي. نو دا نه مخکې ما تاسو منځ کې یو وخت تېر کړی ده. څوک هم داسې نشي ویلی چې نبي صلی الله علیه وسلم چې ته درویغ یعنی وي، چې ته فریبکاري کړې وي، چې ته جعلي مکري یعنی دا کم چې داسې بد صفات دي دونه نبي صلی الله علیه وسلم مبرع و. په هغه دور کې هم د نبوت نه مخکې هم مبرع و. چا به داسې نشي ویلی بلکې 5 سال مخکې نبي صلی الله علیه وسلم چې د نبوت اعلان نه 15 کاله مخکې واقعه ده چې کله چې د حجر اسود نه د خانه کعبې تعمیر کېدلو او د خانه کعبې تعمیر چې وشو نو د په حجر اسود باندې ټول قبایل خپله کې جګړې ته تیار شو او تورې راووتې. یوې قبیلې وي چې دا به موږ کېدو، دا فخر موږ ته میلاو شي، او ویلې چې دا خو منلو چې دا د الله کور ده. بلې به دا وي لهذا تورې راووتې په هغې باندې او قریب وه چې خون خرابه کېدله. خو آخرکار څه مشرانو یوه فیصله وکړله خپله پټه کړي چې یاره بس قرار کې نو شپه تېروو او سهار چې څوک وختي خانه کعبې ته داخل شي هغه باندې به موږ فیصله کوو، هغه باندې به دا فیصله کوو چې د ده حجر اسود بارې کې هغه فیصله وکړي. دوی ویلي چې ټیک شه سردارانو خپله کېدا او قبایل کېنستو شپه تېره شه. سهار چې ټولو نه اول کم داخلېدلو هغه نبي صلی الله علیه وسلم و خو خانه کعبې ته داخل شو او دوی ورته انتظار کې ناستو چې وګورو چې څوک ده. چې څنګه نبی صلی الله علیه وسلم داخل شو نو دوی اوازونه وکړه هذا الامین هذا الامین هذا الامین رضوینا رضوینا هذا محمد. یعنی دا نعرې په د کلي یعنی هغوی په خپله دا ګویي وکړه چې هذا الامین امین چا ته یې هغه ته یې چې راست رو وي یعنی سیده وي او امانتدار وي او هغه کې خیانت نه وي، هغه کې فریب نه وي، هغه کې جعلکاري نه وي، هغه کې جھوٹ نه وي، هغه کې دوکه‌بازي نه وي. دا تمام صفات نه مبرع وي، هغه ته امین ویلی شي. نو دوی په خپله دا ګویي وکړه چې هذا الامین دا امین راغللو رضوینا او موږ په ده رضي یو. یعنی دا خانه کعبې دغه سرداران ټول رضي شو. دا 5 سال مخکې نبوت نه 5 سال مخکې واقعه ده چې د ټولو اعلان وکړو چې رضوینا موږ رضي یو دي د په فیصلې باندې او هذا محمد دا محمد صلی الله علیه وسلم ده. نو دا فیصله هم شوې وه. لہذا نو څوک هم داسې نشي چې موږ زندګۍ کې دنه جوټ چې ته اورېدلی ابو سفیان د قیصر دربار کې ګویي چې کومه کوله وروسته ورځې وغیره خو ما نه مار شي. ابو سفیان قافلې سره لاړو تجارت نو قیصر وغوښتلو چې یاره زه معلومات وکړه چې خانه کعبې تاسو په مکې کې چا د نبوت دعوا کړې ده. نو هغه پوښتنې مشتنې کې بنیادي خبره چې یوه دا وه چې یاره ده چې ته درویغ ویلي وي چې نه کله هغه درویغ نه دی. هغه
د بچپن نه موږ په معاشره کې یو داسې هستی ده یو داسې انسان ده چې هغه بری کې موږ هیڅ خبره نه درویغلی دي نه هغه کې څه برایي شته نه د معاشرې کمې خرابۍ چې دي هغه په هغه کې شته یو صالح یو بهترین مدد کوونې والا نورو سره هیلپ کوونې والا یعنی دا ګویي ابو سفیان په هغه ټیم کې کړي وه چې هغه ایمان نه و راوړی نو دلته کې دا چې یاره تاسو څرنګه یې فقط لبستو فیکم عمرا من قبلی ما خو تاسو منځ کې عمر تېر کړی ده تاسو دا تمامې خبرې څرنګه کوئ نو دا ټول شیونه هغه دي چې تاسو یې چې دا زه خپله تصنیف کوم او چې زه خپل تصنیف کوم نو دا خو بالکل یو غلطه خبره ده فلا تعقلو تاسو سوچ نه لرئ عقل نه لرئ یعنې تاسو ته پکار دا ده چې د ما سابقه زندګي مخې ته کوي او سابقه زندگی باندې تاسو خور وکړئ دا یو بیهوده الزام چې تاسو لګوئ دا خو د عقل نه بالکل دا خو څوک هم نشي او دې باندې به اکثر او بیشتر دوی خپله کیندا کوي چې موږ چې کوم الزام لګو د هغې بنیاد نشته ویلې چې موږ وایو چې درویغ نوار سړی چې نه مړه هغه چې ته درویغ نه دی یلي دوکان نشي کولی یا خپل ځان شو ده نو شو نشي کولی بیا یو ټیم کې داسې راغو چې ته دا دعوت وشو چې موږ تا سردار جوړو مګر هغه نبي صلی الله علیه وسلم رد کړله خبره چې ما د سردارۍ دپاره خدا نه کوم نو دا تمام شیونه هغه دي چې دا تاسو ته سوچ پکار ده فلا تعقلو تاسو هوش نه کار عقل نه کار ولې نه ښه فمن ازلم ممن افترى على الله کذبا اوس نبی صلی الله علیه وسلم زری سره ورته چې دا نه مخکې دا نه زیات درویغونه څوک تا دا نه زیات ظالم څوک تا چې هغه دمره ظلم وکړي چې الله باندې درویغ راوتړي یعنی مقصد دا چې که زه دا قرآن خپل طرف نه جوړوم نو دې مطلب دا چې بیا خو زه درویغ نو زه درویغ څنګه وکړم زه داسې ظلم څرنګه کولی شم الله باندې چې الله نه وي رسولی او زه تاسو نه دا الله ده نو دا خو ډېره غلطه خبره ده او کذب بآیاتي یا تاسو د دې آیات تاسو پوهیږئ د ما تمام صورتحال تاسو مخې ته ده ایما زندگی ده ایما اعمال ایما طور طریقه ایما تمام کردار ایما اخلاق تاسو مخې ته دي بیا هم تاسو که دا آیات د الله احکامات درویغ ګڼئ نو بیا تاسو نه زیات مجرم بل څوک کیدلی شي یعنی ډېرې خبرې دي یو خو ما بل تاسو اوس مخکې کم چې فرمایي انه لا یفلح المجرمون چې مجرم ته کله د ذکر نبی صلی الله علیه وسلم زری ورته چې کچری دی بیا خو زه مجرم یم او مجرم انسان کله فلاح نشي خستی د ټکي نه هغه خلکو چې د عقیده دا د نبوت دعوا چې کړې ده قیدیاني هغوی ته نه دا مطلب خلي چې یاره دې مطلب دا ده چې بیا هغه ته طویل عمر نشي میلی دی هغه خبره فیرو پیلو کیدای نشي نو د موږ غلام احمد والا خبره خو پیدا شو زیات عمر واخیستو وغیره وغیره داسې یو ډېر خلک هغه باندې ایمان راړلو نو دې وجې نه دا نبي ده دا د دنیا لحاظ سره دی ته نه مطلب خسته دا ډېر لږ مطلب ده دلته کې الله تعالی دا نه دلته کې فلا هغې ته یعنې قرآن کې اکثر ځای چې هغه آخري فلا یعنی ابدي د دنیا طویل عمر ته نه بعض ټیم کې انسان په دې دنیا کې ډېر عمر تیر کی اور خو لیکن دا چې ضروري نه ده چې هغه به فلا وي یا به کامیاب وي ډېر شان او شوکت ورته میلاو شي مګر ضروري نه ده او ډېر داسې وي چې د الله بندگان وي د الله تابعدار وي مګر هغه تنګه زندگی تیرې کی بلکې حتی دې چې قریب زمانه کې بنگلادیش او په مصر کې 500 ته ورسېدلو دا وګوره په غزه کې مګر څوک هم دا نشي ویلی چې د فلا نه ده موندلې هغه فلا موندلې ده هغه فلاح ده نو لحاظه دلته کې فلا هغوی مطلب خلي بیا سوره حقه کې دوه درې ایتونه دي هغې نه دی دا هغه ځای کې الله تعالی د نبي صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره ده چې کچېرې د درویغ زه به دا ده دا شهرک نه به ونیسه چونکې غلام احمد قادیاني خو شهرک نه ونیولو لحاظه نبي ده لحاظه دا یو داسې خبرې چې د دې بنیاد نشته ده دې وجې نه الله تعالی دلته فرمایي چې انه لا یفلح مجرمون دلته هغه ده چې مجرم چې څوک جرم کوي هغه فلا مطلب دی چې د اخروي کامیابي هغه ته نشي میلوی دی الله دې موږ قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې په مطابق عملي زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړولي توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې د کار خیر کې موږ ټول ته خپلې خپلې حصې چولي توفیق راکړي رب کریم د آخرت تمامو تکلیفاتو نه مو ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه موږ ته اوبه نصیب کړي جهنم نه مو ساتي پولیس رات ولري موږ ته مور پلار ته خویندرونو عزیزانو دوستانو رشتہ دارانو آل اولاد ټولو مسلمانانو ته خپله روشنایي نصیب کړي اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.